بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 50 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به مونږ د اودس ارکان وایو. ارکان دا د رکن جمع ده او رکن یو جز ته وایي، لکه دا لاس دا یو جز دی، دغه شانتې دا مخ یو جز دی، دا د سر مسح کول دا یو جز دی، دا خپه وینځل دا یو جز دی. نو یو جز ته رکن وی او د دریو نه زیاتو ته د دوو نه زیاتو رکنونو ته ارکان وی په عربی کې. نو ارکان الوضو دا ارکان مضاف ته الوضوء مضاف الیه دی. نو هر کله چې د مضاف او مضاف الیه ترجمه کوي، نو چې کله په پښتو کې ترجمه کوي یا په اردو کې ترجمه کوي، نو اول به د مضاف الیه ترجمه کوي او وروسته به د مضاف ترجمه کوي. په عربی کې اول مضاف راځي او وروسته مضاف الیه راځي. په ترجمه کې به اول د مضاف الیه ترجمه کوي، وروسته به د مضاف ترجمه کوي. نو ارکان دا د رکن جمع ده. د رکن یو جز ته وایي، ارکان د دوو نه زیاتو رکنونو ته وایي. رکن یو جز ته وایي، رکنان دوه جزونو ته وایي او ارکان زیاتو جزونو ته وایي. نو ارکان الوضوء د اودس ارکان د اودس ارکان او د اودس ارکانو ته مونږ د اودس فرایض هم وایو. او هر چاته پته ده الحمدلله، زمونږ خاص کر زمونږ دا پښتانه ماشاءالله که هغه د زمونږ د پښتانه چې زمونږ د پاکستان د افغانستان د کومې سیمې چې وي، نو هغوی چې دی ماشاءالله د اودس فرایض به زمونږ ماشومانو ته هم یادي چې د اودس 4 فرایض دي. د اول نمبر مخ خپلو حدودو پورې وینځل، دویم نمبر لاسونه سره د سنګلو وینځل، دریم نمبر د سر څلورم حصه مسح کول او څلورم نمبر د خپې سره د ګیټو وینځل. نو دا 4 فرایض دي. دغه 4 فرایضو ته ارکان الوضو وایي. د اودس چې کوم 4 فرایض دي دې ته ارکان الوضو وایي. ان شاء الله اوس په دې عبارت کې تاسو ووایئ. جی ګورئ، ورته ارکان دا د رکن جمع ده، رکن جمع ده او دې ته اجزا وایي. د جز جمع اجزا ده، اجزا. ٹھیک شو جی. ارکان الوضوء د اودس رکنونه، د اودس اجزا، د اودس او اجزا وضو اودس. اربعتن سلور ته وایي، سلور. ارکان الوضوء اربعتن د اودس ارکان بیا مضاف ته الوضوء مضاف الیه دی. نو اول به موږ د مضاف الیه معنی وکړو، بیا به د مضاف معنی کوو. د اودس ارکان اربعتن سلور دی. د اودس ارکان اربعتن سلور دی. وهي و معنی د او هي معنی د دغه ارکان هي معنی د همدا ارکان، هغه ارکان. فرائضه، فرائض چې دی کنه دا د فریضتون جمع ده. فریضتون معنی ده د الله مقرر شوی قانون. فریضتون لغوي معنی ده د الله مقرر شوی قانون. فریضتون د فریضتون جمع چې دی فرائض راځي. فرائض چې د فریضتون جمع ده. نو فرائض هو او هو معنی ده دغه اودس. هغه د فرایض معنی ده مقرر شوی، مقرر کول. او هو معنی ده هغه معنی ده د اودس. دا هو ضمیر چې دی دا هو ضمیر د وضو ته راجع دی. دا هو ضمیر معنی ده دا اصل کې دی فرائض الوضوء. خدا عرب بار دا چې مخکې کم ذکر شوي هغه بار نه راولي. کم نوم چې مخکې ذکر شوي نو هغه بار نه ذکر کوي، بس د هغه په ځای د هو ضمیر راوړي. ٹھیک شو. نو دا ها ضمیر د دې ارکان د وضو دپاره راغلی راوستی دی. دا اصل کې دی فرائض الوضوء د اودس فرایض. نو اوس به وایې فرائض الوضوء د هغه فرایض، د هغې اودس فرایض. هغه نه مراد د اودس دی. د هغې اودس فرایض. وهي او دا ارکان یا هغه ارکان فرایض دي هو د اودس. ٹھیک شو. ارکان الوضوء د اودس ارکان اربعتن سلور دي. وهي او دغه د اودس ارکان، وهي او دغه ارکان فرائض هو
اے فرائض الوضوء. نو اول دا وضوء چې دی د هغه لپاره هو ضمیر راغلی، دا فرائض مضاف دی، دا هو ضمیر مضاف الیه دی. اول به مضاف الیه معنی وکړي، بیا به د مضاف معنی وکړي. د هغې اودس فرائض، د هغې فرائض هو معنی وکړه هغه د هغې فرائض، یعنی د دغې اودس فرائض. وهیا او د ارکان فرائضه د اودس فرائض دي. وهیا او د ارکان فرائضه د اودس فرائض دي. وهیا او د ارکان فرائضه د اودس فرائض دي. نو په اودس کې څلور فرضونه دي. څو فرضونه دي؟ څلور فرضونه. مونږ ورته څلور فرضونه وایو او دوی ورته فرائض وایي. عربی کې ورته فرائض وایي او مونږ ورته فرضونه وایو. ټیک شوه؟ نو دلته به ورته زه ولیکم فرضونه. نو یو فرض پکې څه شی دی؟ یو فرض پکې دی مخ وینځل او خپل حدودو پورې وینځل. د مخ حدود څه شی دي؟ د تندي نه بره چې کوم دا ویښته اخري دا کم ویښته دي او د کوم ځای نه دا ویښته شروع کېږي، د سر ویښته د دغې نه واخله په اوږدوالي باندې، دې ته طول وایي، طول اوږدوالي ته طول وایي. نو د تندي د دې ویښتو د کوم ځای نه چې د سر ویښته ختم شي او بیا تندی شروع شي، نو د سر د ویښتو نه واله چې دا کوم ځای کې ختمیږي دا تندی شروع کېږي، نو د دغې سر د ویښتو نه تر د زنې ته زقن وایي، زقن. نو د دې زنې نه ښکته چې د کوم ځای نه د ګیرې دا ویښته شروع کېږي، ګورئ دلته ښکته نه د ګیرې ویښته شروع کېږي. نو ګورئ د سر د ویښتو چې کله ختمیږي دا تندی شروع کېږي، د سر د ویښتو نه واخله تر د ګیرې ختمېدو پورې، تر د ګیرې ښکته د زنې نه ښکته چې کوم ځای نه ګیره ختمیږي دغه ځای پورې وینځل. او دا په اوږدوالي دا د مخ حدود دي. او په اوږدوالي کې د غوږ د یو پستې حصې نه دا ښځې چې پکې والی اچوي د دغه یو د غوږ د پستې حصې نه د بل غوږ د پستې حصې پورې دا منځ کې چې څومره حصه ده په اوږدوالي باندې او په پلنوالي باندې دا ټوله دا ټوله د مخ حدودو کې راځي. نو دا وینځل اولنی فرض دی. ټیک شوه جي؟ ګورئ ارکان الوضوء د اودس ارکان اربعتون سلور دي. وهي فرائضه، وهي او دغه ارکان، وهي او دغه ارکان فرائضه د اودس فرائض دي، د اودس فرضونه دي. اول نمبر پکې دا دی، اول نمبر غسل الوجه. غسل الوجه، غسل معنی دا وینځل، وینځل یا خیرې لرې کول، د یو څیز نه خیرې لرې کول. میل کوچیل ورته اردو کې وایي، میل کوچیل لرې کول. مونږ ورته پښتانه خیرې وایو چې کومه ګنده انسان په مخ باندې دوړه لګېدلي یا لاس باندې هغې ته خیرې وایي. نو هغه خیرې لرې کول او خپله معنی ده وینځل. نو غسل الوجه مخ وینځل، غسل الوجه مخ وینځل. غسل معنی ده وینځل، وینځل او وجه مخ. ٹھیک شوه؟ مرتن، مرتن معنی ده یو ځل. مخ یو ځل وینځل. دا ګوره فرایض دي ښه، دا درې ځل چې مونږ وایو نو هغه بیا مخکې را روان دي چې یاره مخ درې ځل وینځل، لاسونه درې ځل وینځل، د سر مسح کول یو ځل او درې ځل خپې وینځل، هر اندام درې ځل وینځل، نو هغه بیا وروستو خبرې دي ښه. دا صرف مونږ فرض وایو نو فرض دا دی چې یو ځل به وینځي. نو ګورئ غسل مضاف دی، الوجه مضاف الیه دی. نو اول به مونږ د مضاف الیه معنی وکړو او بیا به د مضاف معنی وکړو. نو غسل معنی وینځل دی او د دې غسل مضاف معنی د وینځل او د دې مخ دا مضاف الیه معنی د مخ. نو اول به د دې مضاف الیه معنی وکړي مخ وینځل. نو زمونږ د پښتو د محاورې مطابق په ترجمه شي. او که داسې وي وینځل مخ یو ځل نو دا څه داسې ناخوښه غونته ترجمه کیږي. صحیح د ترجمې طریقه دا ده چې اول به د مضاف الیه معنی کې، اصل کې عربی کې اول مضاف راځي وروسته مضاف الیه راځي، او چې کله ترجمه کې نو اول به د مضاف الیه ترجمه کې وروسته به د مضاف ترجمه کې. همیشه دپاره دا قانون یاد وساتئ. په مضاف الیه کې به اول د عربی کې به اول مضاف راځي وروسته مضاف الیه راځي، ترجمه کې به اول د مضاف الیه معنی کې بیا به وروسته د مضاف معنی کې. غسل الوجه مخ وینځل، مرتن یو ځل، مخ وینځل یو ځل. ایک نمبر فرض څه شی دی؟ اول نمبر فرض مخ وینځل یو ځل، یو ځل مخ وینځل. وحد الوجه، وحد و معنی ده او حد چې دی که نه، حد چې کوم مقرر شوی حد دی، حد
الکه وایي د خپل حدودو نه به بهر نه وځي. ٹھیک شوه؟ نو اقا حد یادوي. حد چېرې کم ځای نه د مخ حد شروع کېږي، د مخ وینځل د کم ځای نه شروع کېږي. نو حد بیا مضاف دی او د حد معنی ده حد وجه مخ. نو وګورئ دلته کې وحد الوجه بیا د حد مضاف دی، الوجه مضاف الیه دی. نو ته به ووایې د مخ حد او د مخ حد یبدأ. بدأ یبدأ معنی ده شروع کېږي، یبدأ معنی ده شروع کېږي. شروع کېږي. فی الطول فا معنی ده کی او طول معنی ده اوږدوالی. اوږدوالی لمبایي چې کوم هغه لمبایي ده هغې ته اوږدوالی موږ وایو. اوږدوالی. من معنی ده نه. اعلا معنی ده اوچت، اوچتوالی یادوي ښه. او سطح حصې ته وایي، سطح حصه. او جبهه چې ده جبهه تندي ته وایي. تندي ته اردو کې ورته پیشانی وایي، موږ ورته پښتو کې تندی وایو. نو دې ته جبهه وایي. جبهتون دا تندي ته وایي. جبهه معنی ده تندی. ٹھیک شو جی. الا معنی ده پورې. اسفل معنی ده ښکته. اعلی اوچت، اسفل ښکته. اعلی اوچت حصې ته وایي، اسفل ښکته حصې ته وایي. ښکته. ښکته. زقن دې زنې ته وایي، اردو کې ورته توړی وایي، توړی. او موږ ورته پښتو کې زنه وایو. زنه. اوس دلته کې وایي حاجی غسل الوجه. اول فرض درته وایي، په اول فرض کې لږ تفصیل درته کوي. وایي غسل الوجه مخ وینځل مرتن یو ځل. اول فرض څه دی د اودس؟ اول رکن څه دی؟ غسل الوجه مخ وینځل مرتن یو ځل. وحد الوجه او د مخ حد یبدأ شروع کېږي فی الطول په لمبایي کې، اوږدوالي کې. من اعلی د اوچتوالي نه. سطح الجبهة د تندي اوچت حصې نه. د تندي اوچت حصې نه. ٹھیک شوه؟ د تندي اوچت حصې نه. من اعلی سطح الجبهة معنی به داسې کې د تندي اول به د جبهې معنی وکړي، بیا به د اعلی معنی وکړي، بیا به د سطح معنی وکړي، او بیا به د من معنی وکړي. د تندي حصې د تندي اوچت حصې نه. ٹھیک شوه؟ الی اسفل تر ښکته پورې. الذقن د زنې ښکته حصې پورې. الی حرف جر دی، اسفل مضاف دی، الذقن مضاف الیه دی. ٹھیک شوه؟ نو اول به د دې مضاف الیه معنی وکړي، بیا به د مضاف معنی کوي. ښه؟ د زنې ښکته پورې. د زنې ښکته پورې. د زنې نه ښکته پورې. نو د زنې نه ښکته پورې کم حد دی؟ نو ګورئ دا کم ځای نه چې دا ګیره د ګیرې دا اخري ویښته ختمیږي، دا بیا مرۍ شروع کېږي، نو دقه ځای پورې وینځل. ښه؟ وحده دلته کې د واو معنی ده او. حد الوجه دی، اصل کې دی حد الوجه. نو د هغه وجه په ځای باندې ها ضمیر راوړی دی. نو موږ به دلته د وجه معنی دی، ها ضمیر معنی به وجه که وجه مخ ته وایي. وحد الوجه او د مخ حد ته وایي. او هو معنی ده د هغه معنی دغه مخ یادوي. ها؟ او د مخ حد فی العرض په چوړایي کې. لمبایي اوږدوالي ته وایي. د سر د تندي نه بره نه واخله تر د زنې نه ښکته پورې دې ته لمبایي وایي. د غوږ د یو حصې نه واخله د دویم غوږ د دې بلې حصې پورې دې ته چوړایي وایي. یو اوږدوالی وایو مونږ، یو پلنوالی ورته وایو. نو پلنوالی یادوي. ښه؟ چوړایي پلنوالي ته وایي. نو وحده دلته کې به ته معنی دی هو ضمیر معنی کې مخ. د مخ حد او د مخ حد فی العرض په پلنوالی کې. فی معنی ده کې. او عرض
عرض اردو کې ورته چوړایي وایي او موږ ورته په پښتو کې وایو پلنوالی ټیک شوه لکه انسان اوږدوالی داسې وي او پلنوالی داسې وي ټیک شوه نو دغه پلنوالی یادوي عرض معنی ده پلنوالی ما معنی ده هغه حصه بین معنی ده منځ درمیان ورته وایي شحمتي الاذنین شحمتون چې دی که نه شحمتون د غوږ د پستې حصې ته شحمتون وایي او شحمتین د دواړو غوږونو د دواړو حصو ته شحمتین د یو ته شحمتون وایي د دواړو ته شحمتین وایي شحمتین ټیک شوه نو دا شحمتین چې کله مضاف شي که نه د دې نه به دا نون ختم شي د دې مضاف والي د وجې نه شحمتین دی نو دا به شحمتی پاتې شي او اذنین اذن غوږ ته وایي یو غوږ ته وایي اذنین دوه غوږونو ته وایي دواړو غوږونو ته اذنین وایي یو غوږ ته اذن وایي اذن نو شحمتی دا پسته حصه اردو کې ورته لو وایي لو کان کی لو د غوږ دا لو دا پسته حصه یادوي دا پسته حصه نه د غوږ دا اخري ښکته دا پسته حصه چې دا کومه را ځوړنده ده دا ښځې چې په دې کې دغه اچوي دا والی اچوي نو دغه حصه یادوي ښه نو دغه ته شحمتون وایي د دې یو غوږ د یو ته شحمتون وایي د دواړو ته شحمتین وایي شحمتین نو دا شحمتین چې کله مضاف کېږي نو د دې د اخري نون به ختمیږي نو بیا به شحمتی پاتې شي نو دغه شحمتی دا دی ښه شحمتی الاذنین شحمتین معنی د غوږ دواړه پستې حصې د غوږونو دواړه پستې یا نرمې حصې اذن یو غوږ ته وایي دواړو غوږونو ته اذنین وایي اذنین نو دا اذنین معنی دواړه غوږونه ټیک شو جی اوس په دا اول رکن اول فرض باندې لږ ځان پوهوئ ښه جي وایي غسل الوجه مخ وینځل مرتن یو ځل وحد الوجه او د مخ حد یبدأ شروع کیږي فی الطول په اوږدوالي کې من اعلی سطح الجبهة د تندي اوچتې حصې نه الی اسفل الذقن د زنې ښکته حصې پورې ای الی اسفل الذقن اول به د ذقن معنی کې دا مضاف الیه دی بیا به د اسفل معنی کې دا مضاف دی بیا به د الی معنی کې د الی معنی د پورې د زنې ښکته حصې پورې وحده او دلته کې به د حده معنی دلته کې د هو معنی د هغه یعنی هغه مخ اوس او وحده اردو کې وایي اوس کی حد مونږ پښتو کې وایو د هغه حد نو هغه څه شی دی نو هغه همدغه وجهې طرف ته راجع دی ښه هو ضمیر معنی همدغه وجهه ده وحده او د مخ حدود د دې هو ضمیر معنی به مونږ کوو مخ او د مخ حدود فی العرض په پلنوالي کې په چوړایي کې عرض کې په عروض کې عرض کې ما هغه حصه ده په پلنوالي کې بینه په منځ کې شحمتی د غوږونو شحمتی الاذنین د دواړو غوږونو د شحمتی د نرمې حصې د غوږ د آخري نرمې ښکته ځوړندې نرمې حصې یادوي نو ګورئ وایي وحده او د مخ حد فی العرض په پلنوالي کې ما هغه حصه ده بین شحمتی الاذنین چې د دواړو غوږونو په منځ کې دی ګورئ د یو غوږ دا نرمه حصه ده او د یو غوږ دا نرمه حصه ده د دې دواړو نرمو حصو نه واخله
تر دا ټول مخ وینځل په داسې باندې دا د مخ حد دی او په داسې په اوږدوالي باندې دا چې کوم ځای کې دا سر وی دا اخري ویښته دي د دغې د جړلو نه واخله تر د ګیرې اخري حصې کې چې کوم ځای کې دا مرۍ شروع کېږي د دقه ځای پورې دا ټول مخ وینځل دا ټول وینځل دا فرض دی نو اول نمبر کې درته دغه بیان که اوس دویم نمبر کې غسل الیدین مع المرفقین مرتن غسل وینځل یدین ید یو لاس ته وایي یو لاس ته ید وایي دواړو لاسونو ته یدین وایي دواړو لاسونو ته یدین وایي نو دا وګوره یدین دی غسل الیدین دواړه لاسونه وینځل یدین معنا ده دواړه لاسونه اوس وګورئ دا غسل مضاف دی الیدین مضاف الیه دی نو اول به موږ د مضاف الیه معنا کوو بیا به د مضاف معنا کوو دواړه لاسونه وینځل غسل الیدین دواړه لاسونه وینځل مع المرفقین مع معنا د سره مرفقین دا یو څنګل نه ده یو څنګل دې ته مرفقون وایي مرفقون او دوو څنګلو ته د دواړو لاسونو څنګلو ته مرفقین وایي مرفقین ٹھیک شو نو دا وګوره مرفقین دی مع المرفقین سره د دواړه څنګلو دواړه څنګلې بیا دا مع مضاف دی المرفقین مضاف الیه دی نو اول به د مضاف الیه معنی وکړو بیا به د مضاف معنی وکړو ښه دواړو څنګلو سره غسل الیدین دواړه لاسونه وینځل مع المرفقین دواړو څنګلو سره دواړه لاسونه وینځل سره د څنګلو مطلب دواړه څنګلو سره مرتن یو ځل دا دویم نمبر شو غسل الیدین مع المرفقین مرتن دواړه لاسونه سره د څنګلو نه مراد دلته دواړه څنګلې دي ښه دواړه لاسونه سره د څنګلو یو ځل وینځل ټیک شوه مخ یو ځل وینځل خو خپلو حدودو پورې تا ته خپله حدود وښودل ټیک شوه او دواړه لاسونه وینځل سره د څنګلو نو څنګل خو دا ده نو اکثر زمونږ خلک وایي څنګلو پورې نه څنګلو پورې نه سره د څنګلو وګوره څنګلې دا دي دا څنګلې دي ته به دې ځای پورې وینځې ټیک شوه دې ځای وګوره دې څنګلو سره به یې وینځې نو تا ته دلته کې وایي غسل الیدین مع المرفقین مرتن یو ځل به وینځې سره د څنګلو د دواړو څنګلو ټیک شوه او دریم نمبر مسح ربع الرأس مسح معنا ده دا مسح چې ده که نه اصل د دې مسح معنا ده لون لاس راښکل لاس لون که په یو ځای دې راښکه دې ته مسح وایي دا لاس دې لون کو خپه دې زخمي ده په دې باندې د خپه باندې د یو ځل لاس راښکلو بس ستا د خپې مسح وشوه درې ځل راښکل پکې نشته لاس دې لون که په دې سر باندې داسې کېده وه ستا د سر مسح وشوه یا د سر باندې د لاس داسې راښکلو ستا د سر مسح وشوه ټیک شوه نو لون لاس په یو ځای باندې یا لاس دې زخمي دی دا لاس لون که چې وینځې نه دا بل لاس چې یو لاس دې زخمي دی نو دا بل لاس لون که او په دا زخم باندې صرف داسې لږ راکاږه نری غونته نرمې پرې راکاږه بس تا دا لاس پاک شو مسح پرې وشوه نو مسح دې ته وایي ښه لوند لاس راښکل لوند لاس راښکل لوند لاس راښکل ربع څلورمه حصې ته وایي ربع څه ته وایي څلورمه حصه څلورمه حصه پویوم پې ښه پویوم هم پې رأس سر ته وایي سر نو دلته راته وایي دریم نمبر رکن یا دریم نمبر فرض د اودس مسح ربع الرأس مسح لون لاس راښکل ربع الرأس دلته کې مونږ وایو که نه چې دا مسح مضاف دی دا ربع مضاف اول د دې مضاف دپاره مضاف الیه دی او بیا د دې الرأس دپاره بیا مضاف دی او دا الرأس مضاف الیه دی نو مونږ وایو مسح مضاف دی ربع مضاف الیه مضاف دی
او الرأس مضاف الیه دی. مسا مضاف دی، ربع مضاف الیه مضاف دی او الرأس مضاف الیه دی. ٹھیک شوه؟ نو دا به مونږ وایو مسا معنا ده مسا کول. ربع الرأس، ربع الرأس د سر څلورمه حصه، د سر څلورمه حصه مسا کول. ترجمه به د اخیره نه کوو ښه. مسح ربع الرأس معنا به د دلته د اخري رأس نه به مونږ ترجمه شروع کړو. د سر د څلورمې حصې مسا کول. نو ګورئ د سر څلور حصې کا او د سر اوله حصه یو حصه د سر څومره ده؟ نو تا ته وایي چې د تندي نه دی دا تندی، په دې تندي چې لاس کېږدي که نه نو دا یو لاس پرې راځي پرې پوره تندي. نو ګورئ دا تندی دا یو لاس چې دی که نه دا یو حصه ده، حصه دا یو حصه ده. نو د سر څلور حصې کا، یو دا مخې ته حصه شوه، یو دا ښي طرف ته حصه شوه، یو دا ګس طرف ته حصه شوه، یو دا شاته حصه شوه. نو د سر د څلورمې حصې په دې مخ حصه باندې د صرف لون لاس راښ کړو کې د ښودو بس تا د سر مسه وشوه. او دا موږ چې پوره مسه کوو که نه نو دا مخې ته تاسو ته سنت را روان دي، مستحبات را روان دي، بیا دې کې نورې خبرې را روان دي د اودس، هغې کې دا نورې خبرې دي ښه چې د پوره سر مسه کول. نو دا کول نو دلته کې وایي چې یاره د سر د څلورمې حصې مسه کول دا فرض دي او دا نور چې پکې مونږ کوو دا مستحب دي، ثواب دی پکې هغې کې دغه نورې خبرې دي ښه. نو دریم نمبر سویم دی کم یو دی؟ مسح ربع الرأس د سر د څلورمې حصې مسه کول. ٹھیک شوه؟ دا درې فرضونه پوره شو. اول فرض سره مخ خپل حدودو پورې وینځل او پوره حدود یې درته دې ځای پورې بیان کړ. دویم فرض څه شی دی؟ دواړه لاسونه سره د څنګلو وینځل. دریم فرض څه شی دی؟ د سر څلورمې حصې مسه کول. او څلورم فرض درته اوس وایي، څلورم رکن یا څلورم فرض. ٹھیک شوه؟ نو غسلو بیا مضاف دی. غسل معنا د وینځل. الرجلین، رجلین بیا مضاف الیه ده. ها رجل یوې خپې ته وایي، رجل یوې خپې ته وایي، رجلین دواړه خپو ته وایي. څنګه چې مرفق یو څنګل ته وایي او مرفقین دوو څنګلو ته وایي. ٹھیک شوه؟ دقه شان اذن یو غوږ ته وایي، اذنین دواړو غوږونو ته وایي. شحمتین د غوږ د دواړو حصو ته وایي. شحمتون د یوې لمدې د نرمې حصې ته وایي او شحمتین د دواړو نرمو حصو ته وایي، د غوږ دواړو نرمو حصو ته وایي. نو دقه شان رجل یوې خپې ته وایي، رجلین دوو خپو ته وایي، دواړو خپو ته وایي. نو رجلین غسل الرجلین، نو رجلین معنا دواړه خپې، دواړه خپې. مع بیا مضاف دی او د دې معنا د سره. او کعبین چې دی کعبین، ګورئ دا رجلین چې دی که نه یوې خپې ته رجل وایي، دوو ته رجلین وایي. دقه شان دا کعبون، کعبون دا د خپې دا ګیټې نه دی، ګیټې د خپې د یو ګیټې ته کعبون وایي. ما هغه مخکې درس کې غلط ویلی و، کعبتون مې ویلی و. نو زه د هغې نه خپلې غلطۍ نه رجوع کوم. هغه څنګه چې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. نو هلته کې د کعبین ما واحد کعبتون وي، بالکل ذهن مې موجود نه و. او دلته کې د کعبه چې دی کعبتون، کعبتون خو بیت الله شریف ته وایي او ما په غلطۍ کې د کعبین هغه واحد کعبتون ویلې وه. نو زه د هغې خپلې خبرې نه رجوع کوم، تاسو په هغې خفه نه شئ. خو د کعبین چې دی کعبین، د دې کعبین واحد راځي کعبون، 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 کاف عین زبر کع بادو پیشبون، کعبون. نو دا کعبون یوې ګیټۍ ته وایي د خپې دا مونږ چې ورسره سپلی تړو دغه ګیټۍ دا پړسېدلی هډوکی چې کوم دی. ټیک شوه؟ اردو کې ورته ټخنا وایي، ټخنا. نو دغه کعبون یوې خپې د ګیټۍ ته وایي او کعبین د دواړو ګیټو ته وایي. ټیک شوه؟ د خپو دواړو ګیټو ته وایي. نو مع معنا د سره، کعبین دواړه ګیټۍ، دواړه ګیټۍ، دواړه ګیټۍ، ګیټۍ او مرتن یو ځل. ټیک شوه جی؟ څلورم نمبر ګورئ، غسل الرجلین دواړه خپې وینځل. اول به د رجلین دا مضاف الیه ده، دا غسل مضاف دی، رجلین مضاف الیه دی. نو ته به اول د مضاف الیه ترجمه وکړې. دواړه خپې
او غسل د مضاف معنا برستو کې وینځل دوانه خپې وینځل مع الكعبین مع بیا مضاف ته کعبین مضاف الیه دی نو ته به د اول د مضاف الیه د کعبین معنا وکړي بیا به د مع مضاف معنا وکړي نو کعبین معنا د دوانه ګیټو سره مرتن یو ځل دوانه خپې وینځل سره د دوانو ګیټو سره دوانه خپې وینځل د دوانو ګیټو سره مرتن یو ځل دوانه خپې وینځل سره د ګیټو یو ځل دوانه خپې د ګیټو سره یو ځل وینځل دوانه خپې د ګیټو سره یو ځل وینځل نو دا څلورم فرض دی نو درس خو ډېر اوږد شو خو انشاءالله دا به تاسو ته یاد وي او ما ډېر زیات تفصیل سره ووي آسان الفاظ زه کوشش کوم چې ښه اسانومه چې څومره طلبه او طالباتو ته دې نه زیاته فایده کیږي نو دا انشاءالله صدقه جاریه ده او دعاګانو کې مې یاد ساتئ دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام